د توبې تعریف دا ده چې التوبه الندامه. توبه څه ته وایي؟ توبه وایي گویا کې په خپلو بدو پیمانه کېدل. د سړي نه چې څه بد وشي او دې په پیمان شي چې دا ما غلطي کړې ده، دې ته توبه وایي. یو په بدو باندې ډټیاوېدل، بد کول او هغې نه بعد دا ویل چې زما ښه وکړه، یو دا صورت دی. یو دا صورت دی چې توبه دې وکړه، ګناه دې وکړه او تخپیمانه شي، یو دا صورت. خلاصه د ټول باس دا ده چې توبه د مسلمان تر کومه وخته پورې قبليږي او توبه د کافر چې دا هغه تر کومه وخته پورې قبليږي. اوس دا یو ټکی یاد لرئ چې زمونږه د ملک یا زمونږ د خلقو په اصطلاح کې توبه دا خلق دې ته وایي چې غوږونه ونیسي او وایي چې توبه مې ده. نور په 16-15 نه چې توبه وایي. نو د توبې متعلق یو بنیادی ټکی زده کوي ان شاء الله چې هغه به ټول ژوند کې درته کارآمد کیږي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بدو باندې سړی پیمان، مثلا زنا دې وکړه او ته په پیمان سے چوف وای دا دې څوک، شراب دې وسکل او ته په پیمان شو چې وای دا دې څوک، دې ته توبه وایي. یو دا چې شراب دې وسکل او ته وای چې یاره ما خو وکړه، زنا دې وکړه او ته وای چې ما خو وکړه، یو دا صورت اول گناہ دې وکړه او ته په پیمان شوې. نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چرته کړی نه. اوس ګناه دې وکړه او ته په باندې گویا کې غاور شوې چې دا ما ډېر خو. نو داغه متعلق مسله دا ده چې ګناه ته خو ویل هلکه دا شراب دی ولې وسکل او ته وای چې ما خو وکړه، نو پټکی کافر شو. یا گویا کې زنا دی وکړه او چا درته ویل چې هلکه دا زنا دی وکړه ظالمه دا ولې، او ته وای چې ما خو وکړه، نو پټکی کافر شو. تاسو خیال راځي. او یو دا چې ګناه دی وکړه بیا په پیمانه شوی چې دا ما بد وکړ، نو د دې حدیث لاندې برازي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چری کړی. نو توبه څه ته وایي؟ التوبه الندامه. توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو پیمان شي. حدیث کې راځي چې سړی خښ شي په قبر کې، که نیمه شپه خښ کیم په هغه باندې په قبر کې زیړی مازیګري، نو منټ کې به در باندې مازیګر شي او هغه کور اصلي ته به روانې کې به څه وړې به څه. ما تېره جمعه تاسو ته عرض کړی چې یو نواب و، هغه 9,000 جیره به ځمکه وه. یو خوار غریب نه یې تپوس وکړو، ورته ویل هلکه ستا څومره ځمکه ده؟ ویل نواب صاحب چې څومره ستا ده. چې څومره زما ده؟ ویل او چې څومره زما ستا ده دومره زما. ویل راوینیسئ زما عمره ځمکه ستا کوم ځای کې ده؟ په دې علاقه کې خو د بل چا ډو ځمکه شته نه، نو ستا کوم ځای نه پکې را. لاس نه یې نواب ونیو دیرې ته یې بوت. وی نواب صاحب دې ځای کې ستا څومره ځمکه ده؟ ویل 2.5 غزه. نو ویل اصلي ځمکه خو دا ده ستا او زما، خو چې دلته څومره ستا ده دومره زما هم ده. دا د دنیا ځمکې خو د دنیا دي، دنیا ته به پاتې کېږي. اصلي ځمکه دې دا ده چې ټول عمر به چېرته تېری که نه؟ ویل او ویل خو دلته زما هم دومره ده چې څومره ستا ده. نو اصلي ځمکه ستا 2.5 غزه ده. نورې ځمکې د چا دي؟ جایګیرونه د چا دي؟ جایدادونه د چا دي؟ دا هر څه د خدای مال دی او خدای ته به پاتې. نو توبه څه ته وایي؟ التوبه الندامه. توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو پیمان شي، احساس ورته وشي چې دا ما بد کړي دي، دې ته توبه وایي. غوږونو نیولو ته، پوزه په ځمکه راښکلو ته، دې ته توبه نه وایي. په خپله ګناه او په خپلو بدو پیمانه کېدل، دې ته عزیزانو توبه وایي. اوس دې آیات ته راشي انما التوبه. په تحقیق سره خبره دا ده بله نه ده. قبول د توبې چې دی علی الله، په خدای باندې. اوس علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله د توبې قبلول، ستا د توبې قبلول چې دی هغه خدای په ځان تفضلا لازم کړي.
خدای وایي ته چې دړه نه توبه وباسې نو په ما لازمه ده چې زه به یې قبلوم. اوس د چا توبه؟ یعملون السوء بجهالة، چې هغه عمل بدو کی بجهالة په ناپوهۍ سره. ما تېره جمعه تاسو ته تفصیل بیان کړی چې ناپوهي وایي دې ته چې سړی سره د عقله د ګناه په ټیم کې هغه نه عقل سلب شي، عقل ته لار شي. اوس د ګناه په وخت کې چې عقل باقي وي او ګناه درنه وشي، یو دا صورت دی. یو د ګناه په وخت کې عقل سلب شو او ګناه درنه وشو، یو دا صورت. قرآن کریم دا دواړه صورتونه بیان کړي. او ګناه قادر شوي، شپه ده، ځان له کوټه ده، ځوانه ښځه درته پردی کوټې ته راننوته، هېڅوک نشته، دروازې ټولې بند، هېڅوک نشته. اوس تا د نفس او د خدای د یرې مقابله ده دې وخت. ته 14 سنې قادرې په ګناه چې څه کې دې شپه کې کولی شي، او تا ویل چې نه د دې جواب ورکول به بیا ډېر ګران. جواب به څوک کوي؟ قرآن کریم فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان. چا چې ګناه په دې نیت پرېښوه چې بیا به جواب نشم ورکولی، دې سړي له به د قیامت په ورځ اعلان وشي چې دله 2 جنته ورکړي. دی په ګناه قادر او رستو. قرآن کریم فرمایي چې همدا 2 جنته به که نور به می. الله فرمایي ومن دونهما جنتان، د دې دوو نه سوا نور بم ډېري، خو دا 2 به انعام وي دته چې په ګناه قادر شوي او ګناه دې پرې. دا ډېر ګران کار. خو زه جومات کې ناست یم او صاحبه سړی راغی او ویل چې مولانا صاحب دا 2 لکه روپۍ دي، دا جومات ته تاسو دلته طالبان دي او که نه جي؟ دا ډېر ګران کار دی، هغې ته ټینګېده. سوا د خدای د فضل نه په بل شي به نه کېږي. دا ډېر ګران کار. دغه وخت کې نه په تسپو راټینګېږي، نه به په ملاتوب راټینګېږي، نه به په پیرای راټینګېږي، نه به په بزرګۍ راټینګېږي. 2 لکه روپۍ او هغه نه اخېستل، مسلې له درته راوړ. دا ډېر ګران کار. څوک پکې دا یې رد کړي؟ داسې اولیاء الله او داسې بزرګان په دې ملک کې تیر شوي دي چې نن نه 30 کاله مخکې 50,000 روپو ته لته ورکړه، ول تا زما د کور روټۍ وخوړه، که دا زه اوس والمه دا پیسې نو دا به د روټۍ وس شي. او قرآن ویلی دي چې روټۍ په چا خورئ نو د خدای دپاره به یې خورئ. نو په قرآن په دې آیات به مې عمل را نشي. داسې خلک زه او ته به څه کوو؟ مونږ هغه نه یو چې هلته مړی پروت وي ویرونه کېږي. های 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 د هغه مړي په کور کې مونږ روټۍ خورو، د هغه مړي په کور کې مونږ چای څښو، د هغه مړي څلوېښتي او د جمعرات په ورځ چې ورپسې ختمونه کوي مونږ هغه روټۍ خورو نه؟ تاسو نه خورئ؟ څلوېښتی له ځئ که نه ځئ؟ سم ګیرې ورته ګومنځ کړي را ګومنځ کړي. چېرته دی هلکه؟ چیلم دی، کارډونه یې چاپ کړي، فلان صاحب کا چیلم ہے تشریف لیا. تاسو خیال ده هغه ځای کې ستا که اوبم د دې ځای نه تېرې شوې نو کاکا ته انسان نه یې. ځکه انسان څه ته وایي چې یو بل سره مانوس وي، د یو بل علاج وي، په یو بل قربان وي، انسان دې ته وایي. هلته به ستا اوبه څنګه تېري؟ تاله به خوراک زمونږ په دې غرونو کې تاسو وګورئ، مړی چې اوچت کي او ادیرې ته روان کي نو دا ښځې ورپسې راوځي، نو دوی مخونو نه تیکې والوځئ په مخ والو. نو نیم خلک جنازې سره روان شي او نیمو خلکو ته وریجې کېدي په ځمکه خانکونو کې، نو یې په وریجو اخته شي وخوري. هلته های 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 او دوی دا دانوړی په خوله نه بس. و دا څه د سړي زامن؟ دا د سړي زامن دي؟ خدای په راستۍ توبه استغفار. په دې ځناورو کې وګورئ چې د ځناورو یو جنس مړ پروت دی. سپی مړ پروت یم چې نور سپي وله راشي او داسې سپېږمې وروړي نو سر ځوړند ونیسي. تجربه وکړئ. مرغۍ مړه پرته وي، دا نورې مرغۍ ورته راشي داسې ورته سرنګون ولاړي. په مونږ کې د ځناورو مړه هغه احساس هم نشته. وختي ما نه چا تپوس وکړی چې دا جنازې سره قرآن چې وړي دا ښه کار دی که بد کار دی؟ ما ویل لکه رواج دی، اوس نو څه درته ویلی.
تپوسونه مه کوئ. دې ګریوان کې وګورئ، خپل ضمیر سره محاسبه وکړئ. قرآن زه ستا جنازې سره وړم، په دې به ته بخلی کېږي. جنازې سره وړل خو پرېږده چې دا قرآن په دې سپېږمو کې درته کېږدم، په سپېږمو کې، او خاص دې کوم زه درنه واپس شم او ملایکې درته راشي. د قرآن خپل مقام دی او تا راکېنئ. پیغمبر فرمایي په داسې شکل کې ملایکې ورته راشي چې دی ورته وګوري نو د زړه د خولې نه بوټ وځي او تپوس دې د من ربک وکړي او دی ورته ها ها لا ادري ووایي. نو ړومبنی ګزار د ملایکو چې کومي هغه دومره تیز وي چې د مړي وای چغه په دې ټول کائنات کې داسې شی پاتې نشي چې د ده دا وای چغه وانه وي. که خیال وکړئ چې څومره ګزار تیز وي عمره چغه تیز وي، چې دا بلا څنګه ګزاري. خدای دې امان راکړي. زه ګیرې د قرآن روان کړی دی صاحب چل دی. بیا دې زیاتی ته وګوره چې قرآن نمون د زیارت د منجورانو تعویز جوړ کړی دی. قرآن غرض خدا نه دی، قرآن خو قانون دی د ملک، قانون دی د مسلمان قوم چې ستا د ټول ژوند فیصلې به په دې قانون کېږي. قرآن خو دې لا نه دی چې په دې قانون به ته د زندګۍ فیصلې کې، او که د ژوند فیصلې دې په دې قانونو نه کړې نو د مرګ نه وروسته به دا قانون تا نشي خلاصولی. خبره خلاصه چې یو سړی ګناه کوي هغه حد ته ورسي چې د اسلام نه بهر شي، په ګناه باندې غاویر وي، ګناه ورته اډو څه شی نه ښکاري. قرآن کې راځي الله فرمایي چې اے پیغمبره دې قوم ته ووایه فمن یکفر بعد منکم، که دینه بعد مرانه وکړو، دینه بعد مرانه وکړو نو څه چل به در سره کوم. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. که دینه پس مرانه وکړو نو دسې عذاب به درکم چې په خپل خدای کې به مې دسې عذاب بل چاله نه ورکړي. الله دې امان راکړي. فمن یکفر بعد منکم، دینه بعدم کورانه وکړو نو فإن عزیزانو په ټول قرآن کې چې تاسو وګورئ د دینه خطرناک آیات بل نشته چې د الله غوندې شان، داغه غوندې قوت، داغه غوندې جلال، داغه غوندې زور، خالق کائنات ادر ته وایي چې سم شه او که نه سمېږي نو داسې عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې مې داسې عذاب چالنی. نو زه تاسو ته ایمانی وایم چې زما قرآنی مضامین څومره د نظره تیر شوي څومره، نو زما زړه چې پکې بوګنیږي او ګبراویږي هغه واحد دا آیات دی. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. په عالمین کې به مې داسې عذاب چالنی ورکړی لکه چې تاله به در کوم که دې نه پس دې ورانې. عزیزه نن مونږه غرور کیو، تکبر کیو، آسمان نه ګورو، ځمکه نه ګورو. حضرت علی فرمائی یا من بدنیا اشتغل، یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل. یا من بدنیا اشتغل، اے هغه څوک چې ته په دنیا باندې غاوره یې، په دنیا باندې دومره غاوره او سترګې در باندې پټې دي چې الله نم بے نیاز شوې، رسول نم بے نیاز شوې، کائنات نم بے نیاز شوې، د خدای د پکړ او د گرفت نم بے نیاز شوې. یا من بدنیا اشتغل، په دنیا کې دومره ورننوته او غرقې چار صدر نیر شو نو قد غره طول الامل. دا من چې ده دا غاور کړی دی اوږدوالی د عمر، د ده دا خیال دی چې ته به ټول عمر ژوند دی او په دغه مزو به دې سري. نو ټول عمر ژوند دا صرف د خدای ذات دی، که بل څوک شته؟ حاجي ټول عمر ژوند صرف د خدای ذات دی، ټول عمر په یو حال دا صرف د خدای ذات دی. دا الله د ذات نه سوا ټول عالم حادث دی،
او حادث معنا دا چې وقتن فوقتن پکې تغیرات راځي. رحمان بابا یو ډېره ښکلې قصیده ده، هغه وایي اے عاقل غوږونی سماتا مرګین پریدي سړی خپل رضا ته. مرګ راشي ستا رضا چرته چې زه دې مړ شم، د چا رضا یې چې زه مړ شم؟ تاسو مرګ ته خوشحالېږئ؟ چا رضا یې؟ موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې ما نه به تپوس کې او ډېر اوږد عمر راکړه. ویلې خد د اس په ملا لاس کې ده چې ستا د لاس لاندې څومره ویښته راله نو د ویښته په سر به 1 کال عمر درکړو. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلي که ني؟ اوس چې بار لاړ شئ چېرته وګورئ د لاس لاندې لکونه ویښته راځي، لکونه ویښته. نو الله ته وفرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله که دام خلاص شي بیا؟ ویل بیا به دې مړ کوم. ویل لکونه کاله چې تېر شي بیا به مې مړ کې؟ وی زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. کل من علیها فان، اے پیغمبره دا څه چې ته ګورې دا به فنا شي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، داسې وخت به راشي چې صرف ستا د پروردګار ذات به باقي وي، نور به هر څه فنا شي. عزیزانو دا ملایکې، دا بنی آدم، دا پیریان، دا بادیان، دا ټول کائنات به نیست و نابود شي، صرف د خدای ذات به باقي وي، د هیڅ شي وجود به نه ښکاري، د هیڅ شي وجود به نه ښکاري. دا به په یو شپېلۍ د اسرافیل علیه السلام دا ټول کائنات ختم شي، په یو شپېلۍ. هغه د شپېلۍ آواز به داسي الله دې امان راکړي چې هغه آواز به ټول کائنات واوري او په هغه آواز به هر څه ختم شي. نن خو ته یریږې د ایټم بم نه او هایډروجن بم نه او پلانی نه او ډنګړي نه، د اسرافیل د یو شپېلۍ آواز به هغه ایټم بم وي چې کل کائنات به ذره ذره شي او کل کائنات به ختم شي. د اسمانونه دا به څه شي؟ قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. یوم یجعل الولدان، اے پیغمبر د قیامت داسې ورځ ده چې او بګرځي پکې الکان د ډېر هیبت نه بالکان پکې سپینګری شي. الکان با د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپینګری بشي. یوم یجعل الولدان شیبا، الکان به سپینګری شي. السماء منفطر به، او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. او کان وعده مفعولا، اے پیغمبره دا ستا وعده د خدای وعده چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شوي، که چې قیامت خو به آینده راځي. نو تیر شوی حال چې دی هغه ډېر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلونکي حال ته. نو الله فرمایي کان وعده مفعولا، اے پیغمبر ستا دا د خدای وعده چې دا داسې ده لکه چې وړاندې دا کار